د محرم الحرام د لومبنۍ ورځې ډیره مبارکه وظیفه مې درله راوړې. دا ډیره مبارکه او برکتي وظیفه ده او د کابرینو نه نقل کړی شوې ده او تجرباتو نه هم ثابته ده. د محرم دا ډیره مبارکه او عظیم الشان وظیفه ده. نو که کوم کسان مسلمانان درونه بیماری کې وي یا په د رزق په کمی کې وي یا د زندګۍ په نورو مشکلات او مصایبو کې پریشان حال وي نو د هغوی دپاره ډیره مبارکه او فایدهمنه وظیفه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، الله په ایمان باندې خوشاله که د محرم الحرام چې سبا د محرم الحرام لومبنۍ ورځ ده، د هغې دپاره ډېره مبارکه او عظیم الشانه وظیفه ده. ډېر علما کابرین مبارکونه دا عمل نقل کړی شوی دی چې کوم خلک په مصیبتونو کې په بیمارو کې یا هغه د رزق تنګستیا پې راځي یا نور په مال کې کمی راځي، د رزق دره کې نه لګي، کار روزګار نشته دی، د هغوی دپاره ډېره مبارکه او فایدې نه ډکه وظیفه ده. نو کم مسلمانان چې دا وظیفه اوري نو هغوی ته به انشاءالله فایده میلاویږي. علما لیکي چې کله ته د محرم الحرام په لومبنۍ ورځ باندې فاسې نو سهار مونځ دې وکړو، بیا به ته بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه ولیکي. دا د لیکلو وظیفه ده، د ویلو نه ده. ډېره مبارکه ده او ډېره عظیم الشانه وظیفه ده او طاقتوره هم ده، ځکه د انسان په ډېرو زیات حاجات او مشکلات هغه اسانېږي. هر یو ناممکنه کار به الله رب العالمین ستا ممکن کوي. او علما فرمایي چې طریقه کار د دې وظیفې څنګه دی، څنګه به کې نو سهار به راپاسي او پنسل به راوالي او به کاغذ راوالي او بسم الله الرحمن الرحیم به ولیکي، بیا به بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي. 313 پیرې به ته بسم الله الرحمن الرحیم په یو کاغذ باندې ولیکي او د هغه لیکلو نه باز به د کاغذ رابند کي او په هغه ځای کې به دا کاغذ کېږدي په کوم ځای کې چې ته خپل پیسې ږدي، 10 روپۍ دي، 20 دي، 1000 دي یا هر څومره چې دي. نو انشاءالله دغه کاغذ له او دغه پیسو له به الله تعالی نورې پیسې راولي او ستا د کور جادو سحر مشکلات آفتونه دا ټول به الله تعالی د بسم الله په برکت سره ختم کړي او ستا په رزق کې به برکت راشي، ستا په کار روزګار کې به برکت راشي او مخه به د الله تعالی کولاو کړي چې په کم کار باندې ورځي الله تعالی به درله پکې ډېره زیاته ترقي درکوي. الله هم خوشحاله که څومره مسلمانان چې دا وظیفه واوري نورو ملګرو سره شیر کړي چې نور مسلمانان کمزوري هغوی هم د دې وظیفې پیدا والي. الله هم خوشحاله او آباد ساته. جزاکم الله خیره.